په شب قدر موبین قلا کې 15 میاشتې وړاندې دوه رونه په ډزو وجل شوي وو، خو د هغوی د کورنۍ انتظار لا هم پای ته نه دی رسېدلی. دا هغه زخم دی چې نه ترې د کورنۍ زخمونه رغېږي او نه عدل ته رسېږي. دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې یو ورور د سهار مونځ ته تللی و او د اودس په مهال یې یوه ساده خبره وکړه، یوه داسې خبره چې د وجلو سزا ورته ورکړل شوه. د وجلو شوو تنانو پلار وایي چې زما دوه ځوانان زامن یې بې رحمه قتل کړل. زه هره ورځ د دوی انتظار کوم خو هغوی نه راځي. نه عدالت موږ ته انصاف راکوي نه پولیس قاتلان نیسي. دا مو د څه ګناه وه؟ جمع مو کړله د سهار او خدای ستم را روان شو، دا مسکین هم راپسې را روان شو. یو هلکه چې هردم په دغه باندې کومه په وټه یې داس بوټه کې اوبه دي، دا واله په دې باندې چرام کو جامولی ساس به دا بوټه کې داس و د رامنډه یې کړله بې خطه ولې وي داسې جومیات او د هغه کور کوڅه یوه ده بس یې زما دا منډه جومیات ته راوتل د مازدیګر دې ونه بیا راتاو شوی بس زه یې ویشتل کړ. بس زه به خپله تلم بلې شپې کې ډې شپې له تلم بشیکو له تلم میرزا له تلم تانه ما ستړی کړه زامنو خو مې پرېږده دوی خو روزانه منډې وایي وای تاسو یې راته وښایئ چې موږ ګرفتاري وو. د پیښې شیبه په شیبه وحشت داسې وو چې یو کس د یوې لفظي شخړې وروستو کور ته لاړو، وسلې ته یې لاس کړو او دوه بېګناه وروڼه یې د دې نړۍ نه ورک کړل. د کورنۍ ویر ختم نه شو خو د عدالت دروازې لا هم بندې دي. د دوی مور وایي چې زما زامن را ژوندي کولی شي که نه، خو قاتلان خو ونیسئ که نه چې نورې میندې زما غوندې بورې نه شي. من به دې مقبل دغه بچي چې د عمل مې مانځله تللي وو، مانځنه چې راکوزېدل دي ځواني مرګ به ته بیا ماشین نیولی وو. لالې ویشتېدل که خدای تعالی د بچو نه خلاص کښېنئ. یا الله 3 زامن لري، یو جمشید دی. د پولیسو بېوسي، د قانون خاموشي او د مظلومانو زخمونه دا ټول د دې پیښې تراهه حقیقتونه دي. د وژل شوو تنانو شاته 6 ماشومان، بورې ښځې او د انصاف په تمه سترګې غړولې کورنۍ پاتې دي. د شب قدر پولیس وایي چې د ملزمانو د نیولو هڅه روانه ده، خو حقیقت دا دی چې دا هڅې تر اوسه ناکامه دي. د وژل شوو کسانو ورور وایي چې موږ ته دا پوښتنه ده چې زموږ وروڼه دومره په اسانه وژل شول، نو آیا قاتلان به هم دامره آسانه ونیولی شي؟ کو عدالت زمونږ لپاره نشته نو بیا به موږ ته څه امید پاتې شي؟ زما په دغه ټیم لانجه وه، یو ولګېده دې باندې چې نه دی د شپې سهار تقریبا مانځه نیمه بس یې راغی کور ته چې ګلاله ته راشه. د ما ته راوده کړو چې تورکي لږ صبر وکړه زه درځم کمیس میس ترې کمیس ته چې مانځله زه هم درځم. و دې ما ته ونه درېده و زه څنګه له کوره راووتم او ډزو شو دې لګېدلې خو تیاره وه دې ما لیدې نه دی. ما د هلک د ماشین له ځان راورسو او زما د ده دغه ځای لانجه په دې ماشین په دې ګوټ باندې ولاړو و دا کشر چې راووت او خوله مې ګونګیا شوې وه. مجرمان لا نه دي ګرفتار، موږ د مجرمانو غم جاړو. د شب قدر دا کورنۍ د قانون، انصاف او رحم غوښتنه کوي، خو تر اوسه د هغوی چغې یوازې د خالي دیوالونو سره ټکرې خوري. کو نن قاتلان ونیول شول نو سبا د کم بل بېګناه وار دی. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، شب قدر. په شب قدر